ګرانۍ باره کې موږ تاسو دا وایو چې ورځ ورځ چینی چې کم دی ګرانیږي اوړه ګرانیږي وړې ګرانیږي پېټرول ګرانیږي 100,000 کسان چې ډاله مګه 1500 یا 1400 راګي چې موږ ته 1800 وي دا پیسې ته راکا وي چې ته بل ځای ګورم یا د وړو 4 نه 500 پورې او خطل داسې د ضرورت شیزونه نور وړي دي که چینی دي هر یو شی مخ په مخه روان دی ورځ ورځ ګرانیږي یو هفته کې زمونږ یو 80 کیلو بورای دا تقریبا د 1500 نواله د 1700 روپو پورې ګرانه شوه او دلته دوی ورځ نه دی تیل ګرانې یو فصله باندې خېجې دلته وړه ترولې ګرانې شي دلته ټوله سوداګانې غریبانان خلک پسې شي خوري اخر ماران خو نه دي چې ماران دي خاورې بخوري داسې د یو هفته کې زمونږ د ګیس سلنډر موږ سلنډر استعمالو یو سلنډر موږ ته 300 روپۍ سلنډر ګران شو خاص کر وړه چینی غوړي دغه حساب نور د ضرورت سيزونه دي په کار دي چې دغه د ارزانېدو دپاره عملي ګامونه پورته کړي حکومت ته زمونږ دا درخواست دی چې یا د ارزان وړه راکوي او که ارزان وړه نه راکوي نو زمونږ نه د دغل نوم لرې کړي ځکه چې دوی په زور موږ غله کوي که نه چې ما ته یو هفته کې وړه 2000 روپۍ ګران شي نو دا به زه د کومې موجود ما شب قدر بازار کې کتونکو تاسو ته معلومه ده چې ګرانی وخت د وخته په تیزی سره روانه ده او ښه په ترقۍ سره روانه ده که هغه غوړي دي که هغه چینی دي که هغه پټرول دي او که هغه د کور د ضرورت نور سیزونه دي نور سیزونه خو به وخت د وخته ګرانېدل وټ یو قیمت باندې ولاړو خو اوس څو ورځې کېږي چې هغه وړه هم ډېر په تیزۍ سره تقریبا 4 نواله 500 پورې یو 20 کیلو تیله هم ګرانه شوې ده عوامو دقې ته سترګې وي چې زه دغه وړه خو کم از کم ارزان دي که نور سیزونه ګرانېږي څه خبره نه ده د دغې ګرانۍ په حواله به خبرې کوو د دغه ځایي خلکو سره راځئ موږ سره څه وایې د وړو باره کې راته معلومات راکړئ والا وړو خو مخکې ډېر خو تقریبا 1350 1400 ما چلیدل موږ به دلته په 1400 خرڅول په 1350 به راکول خو نن سبا د پنجاب نه تیز دي پنجاب کې غنمان ګران شو نو دلته به سره وړه ګران شو اوس په 1800 روپۍ خرڅو تقریبا په 1750 د مل ریټ دی او په 1800 مونږ خرڅو او موجوده ریټ چې دی 1800 روپۍ د ملجون ریټ دی خو بازارونو سره خراب دي ځکه چې خلکو سره زاړه معلوم راځي څوک راځي ویره دا ګران دي دا د مخکې په 1400 وړي مخکې په 1500 وړي دي لکه دکاندارای باندې اثر دکاندار باندې ډېر اثر لوي دي خو نن سبا ریټ چوغوري د پنجاب 1800 روپۍ ریټ چلیږي دلته په 1800 مونږ خرڅو چې په 1800 ویالته والي 80 په قریب وکړي تقریبا 1880 پریوزي دلته د پنجاب وړه دلته چې تاسو راوړئ تقریبا د مخکې په نسبت به څومره ګران شوي ګران پریوزي یاره مخکې الته په 1300 روپۍ ریټونه چلیدل د پنجاب او تقریبا او نن سبا نن ریټ چې کم دی 1800 روپۍ د پنجاب ریټ د پنجاب ریټ دی دا هغه نه دلته بیا خو دلته تقریبا 1780 دي څوک په 1800 چلی څوک 1780 چلی څوک 1760 چلی نو په 1800 روپۍ د موږ تقریبا دلته 20-25 روپۍ کری راځي 30 پورې او د پنجاب نه به 80 راځي 90 راځي داسې کړي راځي نه خامہ مددا مطالبه چې کم از کم کوټه ولا ورکی او د غنمو سره بل ځای خدای سره خپل نی بار نه دی ولا والی خپل بخړی پراتی خو بس غاټو خلکو سره به کې دي شغوي چې تاسو تکړی ریټ د پاریخي نو حکومت ته به خامخا اکشن والی ځکه چې دا حالات په کم خورسي دا قیمتونه راکم کې ځکه چې خلکو دا 100,000 کسان چې ډاله مګه 1500 یا 1400 راګي چې موږ ته 1800 وي دا پیسې ته راکا وي چې ته بل ځای ګورم ځکه په دې کوم واره نه راځي نو مې ارزه کې دا خال دی واځي موږ نه موږ خپل انداز دا غته چې 1800 خرڅوم او نو زبر 1800 مل ریټ دی نو 1850 به بیا خرڅه خود د بازار نشته دی بس لګي او څوک ډیره خدا کار روان دی ډیره ګرانی خو هادو کو او زما په خیال چې روزانه بیس باندې بجټ وسی یو مینی بجټ پیش کیږي لګیا دی وړو 4 نه 500 پورې او خطل داسې د ضرورت شیزونه نور وړي دي که چینی دي هر یو شی مخ په مخه روان دی ورځ ورځ ګرانیږي او د ګرانۍ حواله سمونګه حکومت ته اپیل کو چې مطلب دا چې په دې باندې سغور کی ځکه چې دا زموږ بیسیک ضرورت دی او مطلب دا چې بیسیک شیزونه مونږ ته ګران نو سہولت او دغه په کم ځای نه راشي چې زما په خیال خدا به ډیر خراب نتایج به دې ثابتېږي ځکه چې کرایم به زیاتېږي روزګار شته دی نه چونکې مونږ په داسې دغه کې پراته یو چې دلته روزګار مواقع نشته دی نو حالات په ډیر خراب شي او مطلب دا چې معاشره به یو غلط طرف ته روان شي لپاره کې دغه چې ګران دي نه تیل منګه چنچې نه سامانونه والو که بچو وساتو
او دلته دوی ورځ ته ورځ نه دی تیل ګرانې یو په سله باندې خېجي دلته وړه تروړې ګرانې شي دلته ټوله سوداګانې غریبانان خلک به څه شي خوري اخر ماران خو نه دي چې ماران دي خاورې به خوري خو دغه حساب له تیل هم ګرانې ورڅه ګرانې د ګرانۍ پسې نه دی دغه شروع کړې ده او دا مارې ګرانۍ رو ترور نه دی اوچته دغه ریټونه اوچتې ورځ کې موږ تقریبا 18 پیري وکړو په 18 پیرو کې موږ ته 500 روپۍ پاتې شي په هغه 500 روپۍ باندې به موږ نه دی کور ته وړو که کور ته نه دی دلته به پېټرول اچو نو دا هېڅ وارم نه خوري وروره چې ورځ ته ورځ د تیل ګرانېږي نه دی دا به کمې ته دا خبره دغه کېږي وروره او تیل د حکومت نه دغه مطالبه کوو چې تیل دی یا په ځای ودرېږي که نه ودرېږي یا دې ارزان کړي وروره دا غریب خلک دی چینچین اخیستي چا په کشتونه اخیستي او چا په دغه اخیستي دي انډیواله نه دی څوک کش نشي پوره کولی نو پېټرول به څه واچوي ګرانۍ باره کې موږ تاسو دا وایو چې ورځ ورځ چینی چې کم دی ګرانېږي اوړه ګرانېږي وړې ګرانېږي پېټرول ګرانېږي نو د دغې وجې چې کم دی کم ګا کول راځي نو چې راشي چې ریټ وګوري یا واپس وتښتي نو لہذا موږ دا اپیل کوو د حکومت نه چې یاره مهرباني وکړئ دا ریټونه تاسو لږ راکم کړئ چې دا ګا کم راشي او دکاندار ته هم لږ اسانتیا شي دې باره کې کتونکو یو تندور مخې ته موجود یم د دغې تندور مالک هم را سره موجود دی هغو سره د دغې وړو د قیمت په حوالې سره خبرې کوو چې څه وایي دغې د وړو په قیمتونو باره کې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو سراج بھائی ستا ډېره شکریا چې ته زموږ خواله رالې د وړو قیمت خو سراج بھائی د ټولو خلکو ته پته ده تقریبا د یو هفته کې زموږ یو 80 کیلو بورۍ دا تقریبا د 1500 نه واله د 1700 روپو پورې ګرانه شوه داسې د یو هفته کې زموږ د ګیس سلنډر موږ سلنډر استعمالو یو سلنډر موږ ته 300 روپۍ سلنډر ګران شو نو چې دغه خرچې ته واړې نو 1700 او 300 دا موږ ته د یو د وړو بورۍ تقریبا 2000 روپۍ ګرانه شوه او دلته موږ ته دومره مشکلات دي چې هره ورځ هره محکمه روره موږ پسې راخوشي ایسی صاحب د ورځې 2 ځل په موږ باندې چکر وای او زموږ وزنونه چک کوي پرون هم زموږ ډېر نان بیان په دې باندې پرچه کړي چې تاسو زوړ وزن ورکوئ زوړ وزن هغه دی چې موږ له 6000 روپۍ کې حکومت نرخنامه راکړې وه په 6000 روپۍ کې او اوس 1000 وړه دي په 200 کم 8000 نن دا ریټ دی سبا بیا هم پته نه لګي ځکه چې ورځ په ورځ ریټونه بره باندې روان دي یاره وروره اخري زموږ مجبوري دا به که نه چې تا چې څنګه ویلې عوام سسته روټۍ غواړي او دلته وړه هره ورځ ګرانېږي نو سسته ډوډۍ موږ ورکولی نه شو بل چې حکومت کم وزن غواړي اوس هغه موږ نه شو ورکولی وروره نو حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې یا د ارزان وړه راکوي او که ارزان وړه نه راکوي نو زموږ نه د غل نوم لرې کړي ځکه چې دوی په زور موږ غله کوي که نه چې ما ته یو هفته کې وړه 2000 روپۍ ګران شي نو دا به زه د کمې راوړم سراجه زه به همدې کې وزن هم کوم وروره روټۍ به هم ګرانوم څه چې زما نه کېږي دا 2000 روپۍ به زه دغه ځینې راوصولوم کتونکو تاسو د دغې ملګرو خبرې واورېدلې حکومت له پکار دی چې کوم د دغې کور د ضرورت څیزونه دي خاص کر وړه چینی غوړي دغه حساب نور د ضرورت څیزونه دي پکار دي چې د دغې د ارزانېدو دپاره عملي ګامونه پورته کړي کیمرامین سنی وقار سره سراج علیم